عطف او د تاکید بحثونه دي. تاکید بارک تاسو وی چې په دوه قسمه دی، یو تاکید لفظي دی او بل تاکید معنوي دی. لفظ اول که مکرر کی ناغی تا تاکید لفظی وی جاء زیدن زیدن دا زیدن لفظ دی بیا راڑو جاء زیدن زیدن یا جاء زیدن. نو تاکید لکه څنګه چې پیسم کرا دی په فعل کې مرادی په حرف کې مرادی، چونکه دمګه باز په تاکید اسمی کې ده. نو دی وجنا داغه بحث درته کوي. او یو تاکید معنوی ده، د تاکید معنوی ده پر خاص کلمات دي هغه به استعماله. اوس درته وایي چې وکل واجمعوا واقطعوا وابطعوا وابصعوا لغیر المثنى. کلمه ده کل او دا اجمعوا او دا اقطعوا او دا ابطعوا دا دا غیر مثنى دا پارا برازی، لیکن په اختلاف د ضمیر سره په کل کې به ضمیر راړي کلهم یا کلهن بوای، او د نور کې به صيغه بدله دي کې به اجمعون اقطعون ابطعون. بس کلمه د کل کې کلون نشي ویلې، الته به ضمیر راړي د مؤکد مطابق. که مؤکد مذکر او جمع وانو کلهم براړي، او که مؤکد جمع مؤنث وا نو کلهن براړي یا کلها کراړي شي. او د نور کې بصيغه بدله اجمعون با اجمعون جوړ کی، او که مؤنث نو جماع او پتی جوړ کی. اقطعون با اقطعون جوړ کی. دا اقطعو صيغه دا قطع نه ده. قطع په معنا دا ان قبضه او دا ان ضم او په معنا دا شمر سره. قطع زید معنا شمر للعمل، دا کار د پاره پنسي اوچته کې کله کله سړی چې کار کوي دا بډي وای. او چې فتحنه کې قطع په معنا دا ذهب سره. او ابطعو دا بتعانه ده. بتع زید معنا چې سټي غټي، دا بعد طالب سټ پورا غټي ته به جوړ د میخه سټ ته نو بتع الفلان. او ابصعو دا د فتحنه ده. بصع العرق کله چې د یو رګ نه وینه چې کم نه اوزي. او ابصا احمق تم وی. نو دا د غیر مثنى د پر برادین دا مفرد تم مستعملیږي او جمع تم، لیکن په اختلاف د ضمیر سره په کل کې به ضمیر بدله را بدله. او وصيغه فی البواقی او اجمع وغیرہ کې به صيغه بدله را بدله. تقول تبع جاءني القوم كلهم. نو القوم مؤکد ده، القوم او دا کلهم دا غیر پر تاکید ده. نو القوم چونکه جمع دا د مذکر ده نو کلهم مراړو. او بیا ورپسې راړي اجمعون اقطعون ابطعون سمانه ټول قوم راغله یوم تنو پاتې. او وقامت النساء كلهن ټول خدي ولاړې وي. نو كلهن کې مدهن ضمیر راړو. او ال د کې د اجمعون مو جمع د جمعو راړه. جمعو جمع د جمعاء ده. جمعو جمع ذکر مؤنث اسم تفضیل د حمراء پوزن باندې حمراء صفراء بیضاء جمعاء. د جمعاء جمع بیا جمعو ده. او قطعو بطعو بصعو دا ټول جمع د مؤنث دي. دا د مؤنث جمع دي. دا د ډیر تاکید د پاره چې کوم نه مستعملي تاکید د پاره دا ټول صيغه الکه یو خدم نو پاتې ټول ودرې دلی وي. نو دومره تاکید دی کو کلهن دې بیان راړو، جمعو دې راړو، قطعو بطعو بصعو. او کله کله طالبان وای مړه تمام طالبان قطعو بطعو راغلي سمانا واړلې ټول راغلي وختو کوم داخله کې استعمالي قطعو بطعو راغلي وي. واذا اردت کله چې ته ارادو کې تاکید د ضمیر مرفوع متصل یو ضمیر ده
او مرفوع متصل برابر خبر دا چې هغه مستقینی او که بارزی هغه ضمیر عام ده چې مستتری او که بارزی خو چې ته دا غي ضمیر تاکید کې په نفس یا په کلمې د عین سره بالنفس په کلمې د نفس سره والعین یا په کلمې د عین سره نو یجب تاکیده واجب ده تاکید ده دغه ضمیر اولا په ضمیر منفصل سره اول به ضمیر منفصل راړي هغه نه رستو بیا تاکید ذکر کې نو داسې به ضربت انت نفسک ضربت انت نفس اصل کې ده ضربت نفسک تا وهل کړي تا بل چا نه دی کړي یو طالب جړل شپیانا دې خو چاواله ملکه چاواله پتن لګي دا کتوره تیار وا او ما یو طالبونی ولو چې لاسو کې چوکا وا الکه تا دا والے ما نه والے ماته ضربت تا والے اصل کې دا ضربت نفسک دا نفسک دا ضربت د تی د پاره تاکید چې تا وال کړي بل چانه نه کړي نو دا هغه ته تاکید په څه سره وکي انت سره یعنی ضربت انت تا وال کړي ښا ته مجرم الکه بوله یا تا نه ته پکې ګرځو چوکه لاسو کې دوی ما وال نه کړو بل طالب لګیا دی جاړي چې چا په چوکه په سرو والم نو بل طالب سره چوکه نشته نو دا تاکید د پاره به تور ته چې ضربت انت نفسك اصل کې موږ تاکید څنګه کولو ضربت دا نفس موږ تاکید د ضربت د تی د پاره واقع کو نو دی وجنه موږ د دې تاکید بکو اول په ضمیر منفصل سره دا ولی کوم تاکید دا دې لپاره چې کلمه د نفس او کلمه د عین دا فاعل مرادی اکثر دا اکثر فاعل واقع کیږي لکه زید ضرب نفسه زید مبتدا ده او ضرب فعل او نفسه دا غي د پر فاعل د زید په خپل وال کړي زید چې د ضرب نفسه وال کړي نفس ته زید یعنی بل څوک نه دو وال کړي نو دا نفسو په ترکیب کې دا ضرب ده پاره فاعل له یا یو طالب وي بشر جاء عینه بشر په خپل راغلو جاء عینه په خپل راغلو بل څوک نو دا عینه د جاء د پاره فاعل له کلمه د نفس او د عین همیشه د پاره په ترکیب کې فاعل واقع کیږي نو کومه دا تاکید وګرځو د ضمیر متصل مستقیم د پاره بغیر د تاکید نه کومه تاکید نه کو نو پته بن لګی چې دا تاکید ده ها او که فاعل له پته بن لګی نو دی وجنه به په ضمیر مستقیم کې تاکید کې نو چې ضمیر مستقیم کې موږ تاکید کو نو ضمیر بارز کې به تردن للباب اگر کال ته التباس نه را دي یعنی په ضمیر مستتر کې تاکید ځکه ضروری ده چې طالب ته پته ولګي چې دا فاعل نه ده بلکې دا تاکید ده نو چې کوم دینو کې التباس نه را دي آلته بیا تاکید کې تردن للباب په دلیل پوښوي تاکید به په ضمیر منفصل ولی کې ځکه چې کلمه د نفس او د عین کله نه کله په ترکیب کې فاعل چې کوم نه واقع کېږي لکه زید ضرب نفسه دا نفسه دا ضرب د پر فاعل له زید په خپل وال کړیو انکار کوي لیکن د په خپل وال کړی دي دا نفسه دا ضرب د پر فاعل له او عمرو یو سړی وای عمرو جاء عینه امر په خپل راغلو نو دا عینه د جاء د پر فاعل له نو همیشه د پارا بیت جبو کی دغه لفظ د نفس او د عین فاعل واقع کیږي نو که چرته مونږه دغه لفظ د عین یا د نفس د ضمیر مستتر د پاره تاکید راوړو نو پته نه لګي چې دا تاکید ده او که دا فاعل نو ضرور د هغې تاکید به په ضمیر منفصل سره کې نو څنګه به زید ضربه هو نفسه نو دا نفسه دا د ضربه هغه ضمیر چې پکې مستتر ده د هغې دپاره تاکید ده لیکن منځ کې هو دې دپاره راوړلو
هو مراړو اوس دغه هو د وجنه نفسه فاعل نشي واقع کېده فاعل ولی لکه په مابین د فعل او د فاعل کې فصل بالاجنبي ناجائز دی نو معلومیږي فاعل نه دی نو هغه التباس چې د فاعل سره راتلو دا هو د برکت نه چې کوم نو ختم شو د هو د برکت نه ختم شو نو چې هر کله ضمیر مستتر کې التباس راتلو نو ضمیر بارز کې خو نه راځي نو الته مونږه تاکید تردن للباب کو چې لکه غيو ده کې شوی راشه دلته موکا اذا ثبت الشيء ثبت بجميع لوازمه يجب تاکیده اول به تاکید کې په ضمیر منفصل سره لکه ضربت انت نفسك او دا ضمیر با د ضمیر مؤکد مطابق راړي ضربت کې دا تی ضمیر د څه ده د مخاطب دنو انت براړي او که فعل کې ضمیر د غائبو نو بیا تاکید به په ضمیر بیا بدل شوی چې ضربه هو نفسه ضربه هو نفسه دغه ضربه کې ضمیر مستتر د نه سره مناسب هو ده نو دا نفسه مو دا غي ضربه د ضمیر مستتر د لپاره تاکید واقع کو لیکن په هو مو اول تاکید کو خبره ختم شو ولا يؤكد بكل واجمع او تاکید نه کیږي په کلمه دا کل او په کلمه دا اجمع باندې الا ما مگر داغه مؤکد له اجزاء چې داغه اجزاوي و ابعاض او داغه ابعاض د بعض جمع چي کی سی وی چغی کی حسی وی څنګه حسی یصح چې صحیح کیږي افتراقها جداواله د یو جز د بل جز نه پسترګ باندې مونږ تخکاریږي یادا چې حکمن هغه کی تبعید راځي اغازا عام دي چې پسترګ په نظر راځي لکه سره وای جان القوم ما تراغل قوم تاسو ټول قوم یې جان الطلبه طالبان راغلي كلهم جاءني طلبه هدايه النحو د هدایت نحو طالبان راغلي كلهم طول نو د الطلبه کې حسن باقاعده تفریق را دي د بیلکا دا ټول طالبان دي طلبه نو په کلهم سره موږ چې د طلبه او تاکید کو نو دا طلبه داسې یو شی ده چې هغه کې تبعیض حسن را دي پسترګو دی بیل یادا چې هغه کې تبعیض حکمنی لکه اشتریت العبد كله ټول غلام مې غشتو نو غلام کې تبعید را دي کله یو غلام درې طالبان په شریکه باندې والی په شریکه باندې نو هغه کې تبعید حکمن ده الکه نیم غلام ستاد نیم د ما ورځ بستا خدمت کوي اور به ما دو طالبانو په شریکه غوا واغشته دی اور دی یولو شي بللو شي نو غوا خو هغه کې صراحتاً خو جداوال نه راځي چې خپته دې پری کې او سر ته هغه پری کې بیا بغوا کم دې پات شي لیکن حکمن لکه نیمه ساده نیمه دماده نو دې وای په کل سرا لا يؤكد بكل واجمع الا ما مغرغ مؤكد له اجزاء چې دا غي اجزاوي و ابعاد لك اكرمت القوم كلهم د ټول قوم ما عزت کړل قوم د چانه عبارت ده دغه افرادونه دا بیل ده زید عمر بکر خالد والد و ابعاد چغی کې ابعادی بعض حصہ د یو او بعض حصہ د بلی او دا سے ابعاد یصح چې صحیح کیږي افتراقها حسا کل قوم لك قوم شو او حکما لك غلام کما تقول اشتریت العبد كله ما تمام غلام چې کوم نو غشته د کا بعد خلق دو تنه شریک شو غلام والی درې تنه شریک شو قربانی کې څو تنه شریکی او تنه هر یو بیل هو مبرخه ده ولا تقول اکرمت العبد كله دا بنه ودا ناجائز ده اکرمت العبد كله لکه دا نه ممکن ده چې د یو سړی د بدن د صحیح سي عزت کوي د سنه الکه ما د ملمه کرام کړو دا ملمه کرام سي د کل ملمه کرامی چې ملمه ته بالغ کیږي او ملمه ته یخ شربت راړي نو دا سمانه چې دا صرف
تا داغه د خلی کرام کو غوور دی ورته په خله کې ورکه یا شربت ته ورته ورکو نه اکرام دا تجزی نه قبلې تقسیم نه قبلې چې د بعد سه اکرام او د بعد سه اکرام ني نو دانه شی ویلې د کل کلمه باغه د کرادي چې هغه کې تجزی راځي تقسیم راځي هغه د کې بس دا څه باندې وای چې جاءنی زید كله دا ناجائز د جاءنی زید كله نشي ویلې ولی دا کېدې چې زید سر راغلی او خپل تکي په اکوړي کې وي یا لا سر راغلی نور نو دا کلمه دا کل و پاغه دینو کې مستعمله چې کوم ده تبعید راځي اشتریت العبد كله ویل شي دغه بعد خلق ځان ته مستقل غلام والی بعد نیم والی بعد سلورم برخ والی دغه تجزی راځي لیکن جاء زید كله کې تجدید راځي چې لا سر راغلی او خپل نه راغلی نو زید ته بګوره غده کې بدا استعماله وعلم بل خبرم ذکا ان اقطع وابطع وابصع اتباع لاجمع دا ټول د اجمعو تابع دي ناغي پسې به داراړي اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون بوای بغیر دا غینه دا نشه ذکر کوله او دا ځان تم نشه ذکر کوله دا ځان تم دا بلا دمن دا اجمعون پس راړي د تاکید د پارا دا ته وای تاکید در تاکید جاء القوم كلهم تاکید ده او بیا وی اجمعون بیا وی اقطعون یو خبره چې ډیره موقت کې ټول بیخي راغلیو دا بعد افغان بیخي څه مطلب چې څوکم پکې نو پاتې څوکم یو سړی وسواسی وو د مسلې ته پوس کول وی کچانه دمره غوندې باد لاړ شي بیا کا وینا کنه سرونه خدول غریب شکوی لکه ستا نه ماتېږي ډېر تاکید وکړو نو علا کل حال د تاکید دپاره خلک دا راړي وایي هلکه د هغه نوسي کړوسي او ټیکري او کودي او پردي ټول راغلي یو د سړي زوی وي که نو بلې نوسی وي او بلې او بلې ټیکرې وي او بیا کودې وي او بیا پردی شي څوک یې پېژنه هلکه د هغه نیکونه غور نکونا ټر نکونا پر نکونا چر نکونا راغلو هغه دې خبر دا تاکید د پر مستعملېږي دا تاکید د پر دا ځان ته نه مستعملېږي نو دا رنګ دا اقطعون وغیرہ دا ټول اجمعو سره مستعملېږي دلته به دا نه مستعملې ځکه چې عربونه سما په دې کې مروي ده اقطعو و ابطعو و ابصعو اتباع دا اتباع دي د اجمعو د پاره وليس لها معنى هاهنا په باب د تاکید کې دای ځان ته مستعملېږي نشته د دې معنا ها هونه ده کوي چې خپل معنا خو لري د تاکید نه ما سوا د دې خپل معناګانې خوشته بسال عرق او بتعال عنق ځان ته لغت کې دا مستعملېږي لیکن په باب د تاکید کې ځان ته نه مستعملېږي ها هونه ده کوي چې خپل معنا خو لري په لغت کې د صحاح د جوهری کتاب نه راواړه بطا مانا بے در طریقلی دا بسا مانا بے در طریقلی فلا يجوز پس جائز نه تقدیمها تقدیم د دې درو وړو کلماتو په اجمعو باندې ځکه دا تابع د اجمعو دي او ولا ذکرها بدونه دای بغیر د اجمعونو ذکر کولم نشي چونکه د عربو نه سما د غدروسی غو د اجمعونو پسته عرب چې په تاکید کې دا استعمالي د درو وړو اجمعو پسې ذکر کوي نو یو خو اجمعو باندې مقدم کینا بلدا چې ځان ته به ذکر کینا اجمعو بور سره ذکر کینو ولا بدای معنا ور کوي بس ته دومره کافی